السلام علیکم ورحمت الله. تاسو دا پته شته چې زموږ د نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اوله بیبي څوک وه او دا خوش قسمته زنانه زموږ د نبی په نکاح کې څنګه راغلی وه؟ زموږ د نبی د اولې بیبي نه نوم خدیجه و چې دا 15 کاله تر وفاته پورې زموږ د پیغمبر په نکاح کې وه او په دې 15 کاله کې زموږ نبی بل نکاح نه و کړی. حضرت خدیجه د والد صاحب نه خویلد نومو، د حضرت خدیجه د مور نه فاطمه نومو چې همدا نوم بیا خپل کشرۍ لورکۍ له ایښودی او دا د بنو اسد قبیلې وه چې دا قبیله انتهایی با اثره او مالداره قبیله وه. په مکې مکرمې کې د حضرت خدیجه دوه لوی صفات مشهور وو. حضرت خدیجه ته به خلکو طاهره وي، د دې د اعلی اخلاقو د پاکیزه صفات او د شرافت په وجه. طاهره مطلب یعنی پاک زنانه. دویم دا انتهایی مالداره زنانه وه، کامیاب او با اثر خاتون وه. د حضرت خدیجه د مالدارۍ 3 وجې په کتابونو کې لیکتي. اوله وجه د پلار نه ورته هم په میراث کې ډیر مال پاتې شو. د دو والد صاحب حضرت خویلد یو ډیر مالدار تاجر و. اگر چې عموما په عربو کې به لوریانو ته د پلار په مال کې حصه نه میلاوېده، خو معزز قبیلو او شریف وروڼو به خپلو خویندو له د پلار په مال کې حصه ورکوله. دویم حضرت خدیجه 2 خاوندانو نه کونډه پاتې شوه. د هغوی د اولني خاوند نه ابو هاله نومو چې دا د بنو تمیم سړی و او د دې نه حضرت خدیجه 2 زامن شو. د یو زوی نه هند نوم دی، د بل نه هاله نومو. دا دواړه مسلمانان شي. وروسته د ابو هاله د وفات نه وروسته حضرت خدیجه د عتیق نومې سړي سره واده کړی چې دا د بنو مخزوم قبیلې و او الله ته ورله یوه لور ورکړې وه، د لور نه یې هند دا نوم و. نو د دې 2 خاوندانو مال ورته هم پاتې شو. درېیمه وجه د مالدارۍ دا وه چې د پلار نه ورته مال میلاو شوی او د 2 خاوندانو نه ورته میراث پاتې شوی، خو صرف د هغې خوراک ته نه وه ناسته، بلکې دا یو کامیاب کاروباري زنانه وه. تجارت پې کو او دې دونه مهنت کړو چې د دې تجارت نیټورک شام او یمن طرف ته خور شو او دومره لوی تجارت چې کله به تجارتي قافلې شام یا یمن ته تلې نو د قریشو د ټولو سړو د مال برابر به صرف د حضرت خدیجه د تجارت سامانو. 2 قسمه تجارت په حضرت خدیجه کو. په خپله به بازارونو ته نه تله، خو یا به په اجرت باندې یو نیک او امانتدار سړی مقرر کو، هله به یې اجرت ورکو، هغه به وله تجارت کو. یا به په مزاربت باندې چې مال به د حضرت خدیجه او بل کس به په تجارت وکړو، په نفع کې به د ځان سره شریک کو. نو حضرت خدیجه په ټوله مکې مکرمې کې معروف وه. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 20 کالو په عمر کې تجارت شروع کړو او په تجارت کې زموږ پیغمبر داسې نوم وګټو چې د مکې مکرمې خلکو به د محمد نوم په ځای زموږ پیغمبر ته صادق وي، رښتونه د صداقت د وجې نه، امین به ورته وي د امانتدارۍ د وجې نه. زموږ د نبي دیانت مشهور و، حیا پاک دامني مشهوره وه، لوس پوره کول مشهور او دا د تجارت او د بازار په زندګۍ کې 15 کاله زموږ د پیغمبر ته تجارت تیر وتل. زموږ د نبی عمر مبارک 15 کاله و، د حضرت خدیجه عمر 40 کاله په دغه ټیم کې چې دا د پیغمبر د صداقت او امانت، دیانت او د پاک دامنۍ قصې حضرت خدیجه ته ورسېدې. حضرت خدیجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مزاربت یو معاهده وکړه چې ته زما مال شام ته ویس او ته پې تجارت وکړه. او 2 خصوصي زمونږ پیغمبر ته آفرز وکړل. یو دا چې زه نور کله نورو خلکو لکم اجرت ورکوم، نفع ورکوم، دوګنا معاوضه به زه تعالی درکم، یعنی ډبل. دویم ستا د خدمت لپاره به زما غلام میسره هم ستا سره د لارې د سفر خدمتونه به هغه ستا کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا آفر قبول کو او د حضرت خدیجه مال تجارت شام ته ویوړو. دا زموږ د پیغمبر په ژوند کې دویم د شام سفر و. دا 3 میاشتې، یو میاشت په تلو کې به لګېده، یو په راتلو کې لګېده، یو میاشت هلته په تجارت کې ولګېده. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شام د سفر نه واپس راغی نو انتهایی زیاته نفع په دې سفر کې وشوه. کتابونو لیکلي چې حضرت خدیجه به نور کله کم تجارت کو، د هغې نه ډېره زیاته نفع په دې کې وشوه. حضرت میسره دی غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې 3 میاشتې سفر کې ډیر جج کو. په سفر کې د انسان صحیح خوی مخې ته راځي، هغه خوی چې حضرت میسره ولیدو او دا ټول قصې حضرت خدیجه ته وکړې. حضرت خدیجه انتهایی متاثره شوه. حضرت خدیجه کونډه وه. کتابونو دا لیکلي چې تر دغه وخته پورې د قریشو مالدار عزتمندو خلکو دې ته د نکاح پیغام لیږلو او دې انکار کړو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قسمه کردار
نه دا خبر شوه نو دې د ځان نه زمونږ په نبی صلی الله علیه وسلم پس د نکاح پیغام راولېږو د دې ملګري و نفیسات نومو هغې دا پیغام زمونږ په نبی پسې پټ راوړو او دې ډېر په حکمت باندې په اشارو کې او په هوښیارتوب زمونږ پیغمبر ته دا پیغام ورسو زمونږ پیغمبر دا پیغام پټ د خپل ترس حضرت ابو طالب صاحب سره شریک کو د هغه سره مشوره وکړه ابو طالب صاحب په دې ډېر خوشحاله شو ځکه لکه څنګه چې زمونږ د نبی کردار په صحابت مکه کې ښایسته خورو دقه رنګ د حضرت خدیجه کردار هم په صحابت مکه کې خورو څنګه چې زمونږ نبی ته به د محمد په ځای خلکو صادق او امین وي دقه شان حضرت خدیجه ته به د خدیجه په ځای طاهره وي نو حضرت ابو طالب صاحب د حضرت خدیجه د کردار په وجه په دې باندې راضي شو او بیا خپله ټوله کورنۍ راجمع کړه د بنو هاشم معززین خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونه او نور د کلي مشران او د وفد په شکل کې د حضرت خدیجه کور ته لاړل د حضرت خدیجه تره ژوندی و ورور یې ژوندی و هغو ته یې د نکاح پیغام ورکو او دا د نکاح پیغام هغو منظور کو او داسې دا نیکبخته زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې راغله او بیا د دوی نکاح وشو